چې وی څوک سحر او ماښام اوه ځله دا لولي حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم د دقه ځای نه اپله ټول آیاتنا حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم چې څوک سحر او ماښام دا اوه کرته وایي اوه ځله د اخره پورې آیات رسی د حسبي الله نه وی الله تبارک و تعالی به د تمام غمونو او د مصیبتونو نه ساتي نو دا سګران کار نه دی ابو داود شریف روایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی هر سار او ماښام اوه پیرې وایي حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم اوه پیرې سار اوه پیرې ماښام الله به د ټولو مصیبتونو د ناګهانه حوادثو نه به الله حفاظت نصیب کوي کوشش هم کوئ هغه وظیفې کوئ چې هغه قرآن او حدیث کې راغلی وي یو روایت موجودی مسندی وظیفې کوئ چې کمې احادیثو کې راغلی نو دا اوه ځله چې سبا او ماښام څوک وایي الله تبارک و تعالی به د هر قسم شرورو نه اچانک مصیبتونو نه هم او غم وی ټولو د طرف نه به الله کافی شي نو پکار د چې د دې اهتمام وایه حسبي الله کافی دی ما لره الله لا اله الا هو نشته دی هیڅوک لایق د عبادت سوا د دغې ذات نه علیه توکلتو ما په هغه باندې توکل کړی دی ما په هغه باندې ځان سپارلی دی وهو رب العرش العظیم او هغه مالک دی د